السلام علیکم ملګرو. خپل شناختی کارت سکین کوئ، پاسپورت سکین کوئ یا د سکول کاغذونه، سرټیفیکیټ وغیره یا نور ضروري ډاکومنټس چې کوم دي هغه سکین کول پکار دي. یو ځای کې ستاسو نه غواړي دفتر کې، ویزې دپاره یا بل څه ځای کې، نو د دې دپاره د کمپیوټر والا دکان ته مه ځئ چې دا ماله سکین کا. په دې موبایل کې درته چل ښیم، په یو سیکنډ کې، په منټ کې دننه تاسو خپل ټول ډاکومنټس سکین کولی شئ او داسې صحیح او صفا طریقې سره چې تاسو به ورته هم حیران شئ چې دا څنګه وشو. نو ډیره سمپل او اسانه طریقې ده. په پلی سټور کې د دې لپاره اپ دی، خو کسان پې پوهېږي نه، چونکې پته ورته نه وي، نو د دې وجې هغوی اکثرو لکه ما پخپله چې سکیننګ ضرورت راغی زه به د کمپیوټر دکان ته تلم، خو چې کله دې اپ پته راته ولګېده، استعمال مې کو، چک مې کو، نو والله چې زه خو ورته حیران شوم. نو تاسو هم د دې نه پیدا واخلئ. دا خو نن سبا د هر کس ضرورت دی چې خامخا څه وخت بعد یو میاشت نیمه کې یا څه ټایم بعد ضرورت راشي چې یاره ډاکومنټس ما ته راولېږه خو سکین یې کړه، شناختی کارت راولېږه، پاسپورت راولېږه یا د سکول کاغذونه راولېږه خو سکین راولېږه. عام د کیمرې تصویر والا وي چې دا مه رالیږه. نو سکین دپاره بیا موږ د کمپیوټر دکان ته ځو. پاکستان کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ هم ډېره مسله ده. اکثر چې لړ شي هغه وي بجلي نشته، لږ وروستو راشه، نو بنده نه انتظار بیا کېږي نه، ځکه چې اخوا نه هغوی تلوار کړي چې یاره زر زر راولېږئ. نو ټایم دله نه ضایع کوم، د موبایل سکرین کې درته د دې مکمل طریقه ښیم. ډېر اسانه او سمپل طریقه ده او یقین وکړئ چې تاسو دا استعمال کړئ نو تاسو به ورته هم حیران شئ. د دې اپ لینک ته زه لاندې په ډسکرپشن کې در کوم، د دې ځای نه ډایرکټ هم ډاونلوډ کولی شئ یا تاسو دا د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. مکمل طریقه درته ښیم. بس تاسو ته دغه یو درخواست دی که چېرې چینل ته په لومړي ځل راغلي یې، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر یې خو لازمي کړئ. که د فیسبوک نه ګورئ چې نور ملګري ته هم پیدا والي، ځکه چې دا د هر چا ضرورت دی، نو لازمي دا ویډیو شیر کړئ چې نور ملګرو ته ورسي او هغوی ته هم پیدا والي. ټایم دل نه ضایع کوم، د موبایل سکرین ته ګورئ. ټول ناول به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دا اپ ځان له انسټال کړئ، په دې باندې غټ غټ لیکلي سی اس دا اپ دی، خو ویډیو نیمه کې پرېږدی ما چې دې کې مخکې طریقه سره چې په طریقه باندې مو هم پوهېږم. دا اپ په ځان له انسټال کړئ. سی اس دا په دې پلی سټور کې ډېر نږدې پروت ومي، یا سرچ کې ورکړئ سی اس، لومبی به تاسو ته راشي. د دې نوم دی کیم سکینر اپ ټو سکین. هر قسم ډاکومنټس دا تاسو له دونه زبردست طریقې سره سکین کړي. اوس بیا تاسو ووینئ خپله اپ انسټال شو. دې له پرمیشن ورکړئ، الاو. مخکې به لاړ شئ، دې کې دا کیمرې والا آپشن دی خپلو. دا چې تاسو دغه کې اول نه دا تاسو ته خپل یو پریکټیکل دغه راته هم ښیي چې یاره تاسو به ډاکومنټ څنګه سکین کوئ. اول درته خپله طریقه ښیي. ګوره دا دوی خپل ډاکومنټس دی هسې یو فرضي طور باندې چل درته ښیي. دا څه به کوئ، دا کیمرې آپشن چې دی دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ تاسو دا ګورئ څنګه هغوی کراس راونیو، بارو بار چې کوم ځای و هغې ته نه کټ کو، صرف هغه پیپر یې راونیو. لیکلو ته وګورئ څنګه صفا ښکاري، زبردست. دې نه بعد څه کول دي، دې کې یو شیر آپشن دی. که دا شیر آپشن چې تاسو ووهئ نو تاسو ته به ټولې آپشن راشي. په واټساپ یې چاته لیږئ، په مسنجر یې لیږئ، فیسبوک کې لیږئ، عام میسج کې لیږئ، هغه ټولې آپشنې به تاسو ته راشي چې په کوم آپشن یې تاسو لیږئ ستاسو مرضي ده. چې مخې ته بله پارټي چاته چې لیږئ چې په کوم آپشن باندې هغه تاسو سره کنیکټ دی نو هغه کې باندې ولیږئ. مثال مسنجر کې غواړي، واټساپ کې غواړي، واټساپ بزنس کې غواړي یا انسټاګرام کې غواړي، په څه طریقې چې غواړي په هغې طریقه باندې هغه ته ولیږئ. طریقې سره دا خو د دوی خپل یو اپ و فرضي هسې دوی تاسو ته طریقه خو وه. اوس زه تاسو ته خپل یو کارډ دی ما سره، د دې کارډ نه دا ګوره لاس کې ما نیولی دی ډایرکټ لکه بس په تلوارې غونته کار دی، خو بیا هم تاسو د دې رزلټ وګورئ. تصویر ته ما ویستو، ګورئ اوس هغې صرف هغه ډاکومنټس راونیوو، نور زما هغه لاس شاته بیکګراونډ چې کوم دی هغه ختم کو. دا تاسو یو خوا بل خوا تاولی هم شئ. مثال دې داسې لیږئ، پلنې لیږئ یا په اوږدو باندې دا تصویر لیږئ. اوس په څه کوئ، کته دا تیر نشان دی نیکسټو، دا نیکسټ به ووهئ. دا تاسو وو صفا تصویر پاتې شو، کارت صفا پاتې شو، نور بیکګراونډ لاس وغیره هر څه ترې ختم شو. اوس په څه کوئ، د دې نه بعد اوس په تاسو داسې چل وکړئ چې دا اوکې بټن به ووهئ، دا شین اوکې. دا تاسو ووهله، تصویر ښه صفا راغی سکرین ته. اوس د دې نه تاسو سکرین شاټ هم وباسلی شئ یا که دا تاسو ډایرکټ داسې لیږئ نو دا شیر بټن د شیر بټن به ووهئ. اوس لاندې ډېرې آپشن راځي چې ته په کوم طریقه لیږې. دا لومبی آپشن به مونږ ووهو، دا ټول نه آسان دی، سمپل دی. شیر پی ډي ایف، دا زه پی ډي ایف شکل کې لیږم. دا پی ډي ایف د هر چا موبایل سپورټ کوي. پی ډي ایف څه شی دی ګوره، اوس تاسو ته ټولې آپشن راغلي، واټساپ کې لیږئ، مسنجر کې لیږئ یا واټساپ بزنس کې لیږئ، عام میسج کې لیږئ.
نو دا زه واتس اپ کې لګم، واتس اپ کولاو شو زه د خپل نمبر ته لګم، اسې تاسو ته طریقه ښیم. دا د ما راولېږو که د تیر نشان راغی سینډ به یې کړئ. سینډ شو هلته به هغوی ته دا په دې شکل کې لوډ شي، دې ته وګورئ. دا به هغه څنګه کلیک کړي اوپن آپشن به راشي، اوپن آپشن راغی دې ته وګورئ ډاکومنټس ته څنګه صفحه مکمل سکین چې کوم تاسو له کمپیوټر والا کی او دا که دې کې معمولي هم پراخي بیا تاسو ویلی شئ بالکل به پکې پراخ نی. دا یو بل کارت دی ما سره دیم سکین کوم تاسو ته طریقې ښولو لپاره. دا ګورئ هغې کارت نور مکمل کارت کو صرف کاغذ یې راوچت کو. اومکه طریقه ده اوکې به کې هغې نه بعد به شیر بټن ووهئ. چې شیر بټن ووهئ تاسو به آپشن راشي واتس اپ کې لیږئ که په څه کې لیږئ. دا وګوره زوم مې کو ښه صفا ښکاري ټول لیکل، خو دا کاغذ چونکې ډېر زیات پخوانی دی 2015 والا دی نو لږ دا کاغذ ما سره خپل هم ډیمیج شوی دی. شیر به ووایي بیا لومبی نمبر آپشن و واتس اپ کولاو شو، واتس اپ کې چاته لیږئ کوم نمبر ته لیږئ هغې نمبر باندې کلیک کړئ فایل هغه ته لاړو. نو څنګه زبردست و که نه د ډېر غټ مصیبت نه او لانجې نه مې خلاص کړئ. دا ویډیو شیر کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا واخلي. او بله را روانه ویډیو نیکسټ ویډیو انشاءالله د آیفون والو دپاره ده. آیفون څه ملګرو تپوس کړو چې یاره آیفون کې مونږ د فیسبوک نه د مسنجر نه یا د واتس اپ نه یا د یوټیوب نه مونږ ویډیو ډاونلوډ کوو. نو څه طریقه ده چونکې په آیفون کې آپشن ډېرې زیاتې کمي، نو هغې دپاره یو داسې آپشن دی چې ډېر کسان دي هغې نه ناخبره دي. خو داسې یو آپشن مې دله راوړی دی په آیفون کې چې هغه تاسو استعمال کړئ نو حیران به ورته پاتې شئ چې ستاسو په فیسبوک کې په یوټیوب کې واتس اپ کې سټیټس کې هر ځای کې ستاسو ویډیو خوښه شي نو په سکندونو کې دننه به هغه ستاسو ګیلرۍ کې پراته وي. په هغې باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو راځي. نن دپاره هم دومره کافي وه. ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که د چا ذهن کې څه سوال راغلی یا په یو ټپ باندې نه پوه شوي کامنټس کې زما نه تپوس وکړئ، انشاءالله تسلی بخش جواب به درکوم. والسلام.